بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 48 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به مونږ د اسم غیر متمکن دریم قسم اسماء اشاره وایو. د دې نه مخکې مونږ د اسم غیر متمکن اول قسم ضمایر ویلو، دویم قسم ورپسې اسماء موصوله ویلو، او نن به ان شاء الله دریم قسم اسماء اشارات وایو. نو دا اسماء اشارات اول تعریف زده کو چې اسم اشاره څه ته وایي. اسماء چې دی دا اسماء دا د اسم جمع ده او اشارات دا د اشارې جمع ده. ګورئ زه اشاره کوم، یو څیز ته اشاره کوم، زه وایم دا، ګوتم ورته نیسم او وایم دا. نو ګورئ دا لفظ نه دی، دې ته اسم اشاره وایي. دا چې کوم لفظ ما د دې څیز ته اشارې دپاره استعمال کو، په ګوته مې ورته اشاره م وکړه، نو د زه وایم دا، او ګوره اشاره م ورته کېږي. نو دا چې کوم دا لفظ دی که نه، دا لفظ ته اسم اشاره وایي. او چې کوم شیز طرف ته اشاره کوم، زه قلم ته اشاره کوم، نو دغه څیز ته مشار الی وایي. چې دا کوم لفظ باندې ورته اشاره کوم، دې لفظ ته اسم اشاره وایي. او کوم څیز ته چې اشاره کوم، دغه څیز ته مشار الی وایي. مشار الی وایي کوم څیز طرف ته چې اشاره وشي. مشار الی وایي هغه څیز چې کوم ته اشاره وشي. ټیک شوه. نو زه وایم دا قلم، نو چې را کوم دا لفظ مې واغستو ده ته اسم اشاره وایي، او دا قلم ته مشار الی وایي. دا قلم، دا چې دی دا اسم اشاره، او قلم مشار الی. زه وایم دا بورډ، دا چې دی دا اسم اشاره ده، او دا بورډ مشار الی شو. زه وایم دا کتاب، نو دا چې دی دا اسم اشاره ده، او دا کتاب مشار الی شو. کوم څیز ته چې اشاره کوو هغه ته مشار الی وایي. او چې دا کومه اشاره مونږ کوو که نه، دې ته اسم اشاره وایي. دا اشاره چې کوو دې ته اسم اشاره وایي، او کوم څیز ته چې کوو هغې ته مشار الی وایي. په دې پوه شوئ جي؟ اوس ګورئ جي، په کوم لفظ چې یو څیز طرف ته اشاره کیږي، په کوم لفظ چې یو څیز طرف ته اشاره کیږي، هغې لفظ ته اسم اشاره وایي. لکه دا او هغه، د نږدې دپاره دا راځي او د لرې دپاره هغه راځي. لکه زه وایم دا قلم، دا را سره نږدې دی، زه وایم دا قلم. اوس رانه لرې دی، زه وایم هغه قلم، هغه قلم. نو دا هغه عموم اسم اشاره ده، او دا عموم اسم اشاره ده. نو دا اسم اشاره بیا دوه قسمه ده. اوس مخکې وایي جي اول تعریف زده کوئ. په کوم لفظ چې یو څیز طرف ته اشاره کیږي، هغې لفظ ته اسم اشاره وایي. لکه دا او هغه. او کوم څیز ته چې اشاره کیږي، هغې څیز ته مشار الی وایي. کوم څیز ته چې اشاره کیږي، هغې څیز ته مشار الی وایي. لکه هذا القلم، دا هذا چې دی دا اسم اشاره ده، او القلم مشار الی ده. دا قلم، د هذا معنا ده دا، او د قلم معنا ده قلم. اوس وایي دا اسم اشاره دوه قسمه ده. اسم اشاره څو قسمه ده؟ دوه قسمه ده. یو ته اشاره قریب وایي، نږدې، قریب نږدې ته وایي، او یو ته اشاره بعید وایي، لرې. لکه مونږ څه قسمه اشارې نږدې دپاره کوو که نه، زه وایم دا، او اوس وایم هغه چې کوم نږدې هغه ته مونږ وایو دا، نو دې ته اشاره قریب وایي. او چې کوم لرې او هغه ته مونږ وایو هغه، نو دا هغه ته اشاره بعید وایي. په دې پوه شوئ جي؟ ګورئ اشاره قریب، هذا د یو اشاره یو څیز ته چې اشاره کوي، نو هغې دپاره، او چې مذکري نو هغې ته به وایو هذا. نو ګورئ دا یو مذکر، هذا معنا ده دا نږدې دپاره راځي، دا یو مذکر. هذانې دا د دوو دپاره راځي. هذانې معنا ده دا دوه مذکر، دوه قلمونه دي را سره، دوه قلمونه داسې را سره نږدې دي. ټیک شوه؟ یو بل سره ما سره نږدې دي. نو زه وایم هذان القلمانی، دا دوه قلمونه. نو دا هذان، دوو ته هذان وایي، او دوو ته هذین وایي. نو دا هذان حالت رفع کې دی، او هذین حالت نصب او جر کې دی. ټیک شوه؟ ښه جي. هذان دا دوه مذکر، او هذین دا دوه مذکر، د دواړو یو معنا ده. هذا معنا ده دا یو مذکر، هذان او هذین د دې دواړو معنا ده دا دوه مذکر. او هؤلاء معنا ده دا ټول مذکر، چې نږدې وي هغې دپاره وایي د هؤلاء، دا ټول مذکر. اوس چې را سره نږدې مؤنث شیز وي، مؤنث یعنې یا ښځه وي، یا داسې یو څیز وي چې د هغې مؤنث نوم وي. ټیک شوه؟ نو هغې دپاره به مونږ وایو هذه معنا ده دا یو مؤنث. د مؤنث دپاره به هذه راځي، او د مذکر دپاره به هذا راځي، خو چې نږدې وي. ښه، هذه دا یو مؤنث،
هاتانی دا دوه مؤنث، هاتین هاتانیم د دوه مؤنثو لپاره راځي او هاتینیم د دوه مؤنثو لپاره راځي. هاتانیم دوه مؤنثو ته وایي او هاتینیم دوه مؤنثو ته وایي. او هؤلاء د مذکر دپاره او د مؤنث دپاره نږدې او له دواړو له یو شان راځي. هؤلاء دا ټول مذکر، هؤلاء دا ټول مؤنث. نو دا هؤلاء معنی دا ټول، نو د مذکرو دپاره هم د مؤنثو دپاره هم دواړه یو دپاره دی. ټیک شوه؟ دا اشاره قریب شوې. هذا هذان هذین هؤلاء، هذا هذان هذا هذین نه هذا هذان د نون لاندې کسره ده. هذا هذان هذین هؤلاء، هذا هذان هذین هؤلاء، هذا هذان هذین هؤلاء. اوس د مؤنثو دپاره هذه د هذه د ها لاندې زیر دی، کړي زیر دی. هذه هاتان هاتین هؤلاء، هذه هاتان هاتین هؤلاء، هذه هاتان هاتین هؤلاء. دا اشاره قریب شوې، چې نږدې وي مذکر او مؤنث د هغې دپاره دا اشارې شوې. اوس د اشاره بعید چې لرې څیز وي رانه زما نه نږدې را سره نه وي، لرې وي را سره، نو هغه دپاره په مونږ چې مذکر وي نو هغه دپاره مونږ وایو ذالکه، ذالکه هغه یو، هغه یو، هغه یو مذکر، ذالکه هغه یو مذکر. دوه وي بیا به وایي ذانکه هغه دوه مذکر او زینکه هغه دوه مذکر. او د جمع لپاره به راځي اولئکه هغه ټول مذکر، هغه ټول مذکر. نو ذالکه هغه یو مذکر، ذانکه هغه دوه مذکر، زینکه هغه دوه مذکر. ذانکه معنی هم د هغه دوه مذکر او زینکه معنی هم د هغه دوه مذکر. اولئکه معنی د هغه ټول مذکر. نو ګورئ دا ذالکه ذانکه زینکه اولئکه دا د مذکرو دپاره راځي خو چې لرې وي. ټیک شوه؟ اوس د لرې مؤنثو دپاره چې مؤنث دی او موږ نه لږ لرې دی نو موږ به ورته وایو تلکه. تلکه معنی ده هغه، هغه یو مؤنث، هغه یو مؤنث. تانکه هغه دوه مؤنث. تینکه دا تانکه او تینکه دواړو معنی ده هغه دوه مؤنث. تانکه هغه دوه مؤنث، تینکه هغه دوه مؤنث، اولئکه هغه ټول مؤنث. ٹھیک شو؟ نو دا اولئکه د مذکر او مؤنث دواړو لپاره راځي او هؤلاء د مذکر او مؤنث دواړو لپاره راځي. صحیح شو جی؟ نو دا اشاره بعید یاد کړئ. ذالکه ذانکه زینکه اولئکه، تلکه تانکه تینکه اولئکه، ذالکه ذانکه زینکه، ذالکه ذانکه زینکه اولئکه، ذالکه ذانکه زینکه اولئکه، تلکه تانکه تینکه اولئکه. نو وګورئ چې یو څیز وي مذکر وي هغه دپاره به مونږ دا اسم اشاره استعمالو. نو دا هذا تم اسم اشاره وي، هذان هم اسم اشاره، هذان اسم اشاره ده، هذین اسم اشاره ده، هؤلاء اسم اشاره ده. نو دا د مذکرو دپاره دي. د مؤنثو دپاره اسم اشاره هذه هاتان هاتین هؤلاء. د مذکر لرې وي چې بعید وي رانه، بعید لرې ته وایي، دور اردو کې ورته وایي دور. نو ذالکه، ذالکه معنی ده هغه یو مذکر، ذالکه ذانکه زینکه اولئکه، تلکه تانکه تینکه اولئکه. نو دا وګورئ دا موږ سره د مذکر او د مؤنث د بعید د لرې اسماء اشارات شو او دا بره چې دي دا اشاره قریب دا دغه شوې د قریب دپاره د مذکر او د مؤنث شوې. نو وګورئ اوس ګورئ دې نه موږ یو مثال اخلو. ګورئ دا د مذکرو دپاره اخلو. هذا القلم، القلم. نو وګورئ د هذا ته اسم اشاره وایي او د القلم ته، د القلم ته په قلم شروع کې الف لام دی نو ځکه ورته مشار الیه وایي، مشار الیه. نو دا اسم اشاره او مشار الیه چې رایوځی شي نو دې ته مرکب اشاري وایي. څه ورته وایي؟ مرکب اشاري. نو دا به بیا د جملې یو جز جوړیږي، یا به مبتدا جوړیږي یا به خبر جوړیږي. ٹھیک شو؟ خو همیشه اکثر دا مبتدا جوړیږي. یا زه وایم هذا الکتاب، هذا الكتاب. ٹھیک شو؟ نو دا هذا اسم اشاره شو او الکتاب مشار الیه. چې کوم څیز ته اشاره کیږي هغې ته مشار الیه وایي. اسم اشاره او مشار الیه چې رایوځی شي دې ته مرکب اشاري وایي، مرکب اشاري.
خجی اوس دا خو د مذکر وشوې مذکر دپاره مې هذا استعمال کو او دا دواړه مې د مذکر دپاره استعمال کو اوس به د مؤنث یو مثال واخلم پکې ته مروحتون وایي دا پکې مؤنث دی نو ګوره دې دپاره به راځي بیا هذه المروحة نو دا هذا اسم اشاره مؤنث ده قریب او المروحة مشار الیه ده اسم اشاره او دا المروحة دا پکې چې دی دا مشار الیه دی نو اسم اشاره مشار الیه چې رايوځای شي دې نه مرکب اشاري شو دا مرکب اشاري بیا د جملې یو جز جوړیږي یا به مبتدا جوړیږي یا خبر به جوړیږي خو عموما دا مبتدا جوړیږي خجی بیا به یو د مؤنث یو بل واخلو هذه دا بوټ ته سبوره وای سبورتون نو هذه السبورة نو دا هذه اسم اشاره او السبورة مشار الیه اسم اشاره او مشار الیه چې رايوځای شي دې نه مرکب اشاري جوړیږي دې ته مرکب اشاري وایي ٹھیک شو جی نو وګورئ دا خو صرف د نن د ورځې درس شو انشاءالله دې نه پس به مونږ د دې مشار الیه باره کې خبره کوو یو بل درس به د مشار الیه باره کې تیارو د هغې نه پس به بیا مونږ د مرکب اشاري ترکیب زده کوو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام